سرجي نور څه پکار دی روړم دله نه نه نور څه نه پکار دی څوک دار الله پارسل کړ لالا مو خروټه خوړه ماړو شو اوس د دې پارسل کور څه ضرورت دی فرحاده په دې باندې به یو ضرورتمن لږه ختم شي دلته حسن ځای کېږي هوټل والا به ډسبین کې اچي لالا دا ته خخ کار یو کباب لګ ټماټر پارسل کړي او کنه لالا علي خان صحیح وي دا څومره غټ هوټل دی او دلته ډېر غټ غټ مالدار خلک راځي او دا غي نن دسه خوراک پاتې شي ریک دی ولاړ شي دی نن سبا خدا پیشن دی د دې نه پته لګي چې سړی څومره حیثیت دی او لالا او خدا مونږ پرې نه دو کنه بیا به دې له پته لګي مونږ چې ته پهله ځل څومره غټ هوټل ته راغلي یو بچای دا پیک هم نه پارسل کړ دا روټه ورسره پارسل لالا دا خو تاسو پارسل کوي دا څومره غټه خبره خو نه ده فرحاده خبره غټه د واړې نه ده دا به یو ضرورتمند ته ملو شي دغه ولګه خو ختم شي او رستورانت ولې خو اسین ډسبین ته ودی دا خو تاسو پتا ده چې کوم پاتې شی ویغه خو رستورانت ولې اسین ډسبین ته ودی لالا مونږ بار ولاړو تاسو انتظار کو بیا راځي دا ونی سرجي تاسو پارسل دی دا راغله روزانه روټه بخوري او خرمه 2 ورځې نه مې سم نه دی خوړلې او اوس کله باندې لګیایم گزاره کوم دا والا روزانه دا خو روزانه چې ولګه ختم شي فراد ګله تولې د پخله باندې خندا فراد ګله ته پته شته او پلار به رکشا چلوله غونډه میاشت پرې مزدوري وکړه چېرته کور ته به یو ځل غوښه راوړه ولې چې تاسو دواړو غوښه خوښه وه د تاسو عزت په وجې به میاشتې کې یو ځل غوښه راوړه تاسو دواړو به ژړل زه پلار کور ته غوښه نه راوړم او نور څه چې تاسو بیا تا سره خبرې ونه کوئ نن تاسو غټ شوئ که پیسې د سره راغلې ګاډي د سره راغلو بنګلې د سره راغلې ځکه تاسو ته د روټۍ قدر نشته انسان ټولونه غټه غلطي عمل ته کوي کله هغه سره دغه خوښې شی نه وي که هله د هغه قدر کوي چې کله هغه ته د خوښې چیز میلاو شي بیا هغه نه هغه قدر نه هېروي یو خو مونږ یو چې الحمدلله هر څه موږ سره شته خو بیا هم پریشان او دې خلکو ته وګوره چې هېڅ هم ورسره نشته خو بیا هم خوشحاله او خیران وي که څه در سره وي که د هغه قدر کوه لالا تاسو بالکل رښتیا وایې مونږ معاف کې او مونږ به دوباره داسې غلطي بیا نه کوو او نه به د خوراک بې قدري کوو هېڅ خبره نه فراد ګله چې تاسو له احساس وشئ که همدا ډېره ده زه فرحت ګله ټیک شوه زه چې ځم